السلام علیکم قدرمنو. امیر عباس یم ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. راغلی یو بټخیلي ته تانې ته دلته په 23 تاریخ باندې یو بټخیلي تانې ته غلا شوي وه چې هغه په ښه طریقه باندې ریکور کړې ده. نو موږ به ځو دننه تانې ته، د هغه ملزم سره به هم ستاسو ملاقات کوو او صوبیدار صاحب سره به هم ستاسو ملاقات کوو. نو ځای ما زموږ په دې پروګرام کې زموږ سره اوسئ، راځئ زموږ سره. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته مونږ ووایو چې مونږ به تاسو ملاقات کوو د متعلقه تاڼې د صوبیدار صاحب سره، د اجسیګانو سره کوم چې هغه متعلقه ذمهوار کسان دي. زما سره دلته ظاهر بهي موجود دی، د هغه سره هم خبرې اترې کوو. سر د لاول خو په پروګرام کې تاسو ته هرکلی ډېر مهرباني، ستاسو ډېره شکریه چې دلته راغلې او زموږ نه د دې غلا په باره کې زموږ موقف واخیستو. سر دا تاسو ته په کم تاریخ باندې د غلا شوي وه او څنګه تاسو ریکور کړه؟ په دې لږ رانه دا په 23 مارچ 2019 باندې چې دی اصغر نوم یو هلک دی په دې جرنل اسپتال چې دی د جرنل مارکیټ اسپتال ته منامخ په دې کې پرفیکټ لیبارټري ده. په 23 مارچ باندې هغه راغلو، د غلا دعوه یې وکړه، راپورټ یې وکړو چې زمانه چا نامعلومو ملزمانو غلا کړې ده. نو په هغې کې موږ تفتیش شروع کړو. یو څو ورځې مخکې موږ ته لکه د دې غلو چې دی نو کوم نیټورک و دا معلوم شو او په یې پسې موږ تګ دو شروع کړو. په جدید خطوطو باندې فرانزیک شواهد هم راغونډ کړل او په هغې باندې چې دی مدعي داویداري وکړه او موږ پکې 2 ملزمان نیولي دي. یو ملزم چې دی نو په جیل کې دی، یو زموږ سره اوس په کسټډي کې دی، یو لا چې دی نو BBA کړې ده او د هغو نه هم دا سامان چې پراته دي دا هم ریکور کړي دي. سر دا خو تاسو ډېره یو ښه کاروایي وکړه. نور خلکو ته به څه میسیج ورکوئ چې آیا لکه غلا کول دا خو یو جرم دی، یو غلط کار دی، نو هغو ته به څه میسیج په دې اړه باندې ورکوئ؟ اصلي خبره دا ضروره چې که هر څومره تکړه او هوښیار غل دی دی به یو ځل ګیریږي، خو موږ د عام عوامو ته او د پاکستانیانو ټولو ملګرو ته به د دې علاقې اوسېدونکي ته دا وایو چې په خپل چاپېرچل باندې نظر وساتئ او که څه داسې قسمه خلک نه نو موږ ته لکه اطلاع راکوئ، نو موږ ته نشاندهي کوئ او اطلاع کوئ، ستاسو نوم به بالکل په پرده کې ساتلی کېږي، د دې موږ ګارنټیډ یو. نو انشاءالله تعالی که داسې زموږ سره د عوامو لږ کومک وکړي نو یو غل به په خپل غلط مقاصد چې کوم دی پای کې به نه کامیابېږي بلکې د قانون په دایره کې وي. ظاهر به ډېره مننه، ته زبردست او په ښه طریقه باندې تاسو خپله ډیوټي کوئ. نو په دې هم یو 2 خبرې وکړو. نو ډېره مننه. عباس رور، لکه تا زمانه زیات ستاسو په دې پولیسو لیویزو زمونږ په کارکردګۍ ده او په کارکردګۍ ستاسو نظر دی، ستاسو نه موږ پرې زیات نه پوهېږو. د پولیسو په کارکردګۍ زه څه نشم ویلی، خو د خپل کارکردګۍ په حواله زه وایم چې به تاسو ته پته آن د ریکارډ خبره ده چې ډېرې اهم مقدمې اهم مسلې موږ ته راغلي دي، خو د الله احسان دی او د دې خپلو مشرانو کشرانو دواګانې دي او د دې زموږ د خپل سټاف محنت دی چې موږ ډېرې ښه مقدمې لکه ټریس کړي چې هغه د پاکستان په تاریخ کې لکه ډېرې کمې ټریس کېږي. لکه د هغې په مثال به زه ویم چې یاره بینک ډکیتي په تاڼه کې شوي وه، په اولني ځل زموږ د دې لیو والا دا کارنامه چې هغه موږ ټریس کړي ده او داسې ډېرې مقدمې. نو د لیو والا کارکردګۍ په حواله زه ویلی شم چې په مختلف فورمز باندې موږ په لکه په ټریننګونو کې په دا کې زموږ باسونه شوي دي. نو که هسې موږ لکه زباني وایو چې یاره موږ داسې آن د ریکارډ خبره دا ده چې به د تفتیش په حواله د زموږ د کارکردګۍ په حواله سره دا ټول به د KPK د پولیسو او زموږ دا ټولو خلکو ته او د ټولو قوم ته او تاسو صحافیانو بیرادرۍ ته معلوم دي چې زموږ کارکردګي څه ده. مننه. دا راته ووایئ چې تاسو دونه ښه کارکردګۍ وکړئ او زبردست تاسو له داد درکوي تاسو افسران که نه هسې بس د افسران بالکل اوس په دې کې په دې مقدمې د په کامیابۍ سره چې دی نو موږ د DC صاحب لکه سرټیفیکیټس راکړي دي، لکه زما چې کوم سټاف دی زموږ چې کوم ملګري دي او وخت په وخت چې موږ ښه کارکردګي کوو موږ خپل افسران چې دی نو په هر حواله باندې سرټیفیکیټ انعامات ورکړي دي. او د ټولو نه اصلي خبره د انعام د دې دا ده چې یاره به ته په یو سړی چې هغه دردمند دی او هغه ته درد رسېدلی او هغه درد ته ازاله وکړي چې په کم قانوني دایره کې دننه هغو ته مدد وکړي او هغه راشي او هغه د هغه په مخ چې ته سینې دغه انعام دی. زما په خیال یاره د سرټیفیکیټ یا دغه نه زیات چې دی چې کم دردمند سړی دی او هغه ته انصاف میلو شي دا زموږ دپاره انعام دی او دا زموږ دپاره د خوشحالۍ موقع. ډېره مننه او موږ به تاسو له مبارکي د خپل طرف هم درکو او امید به ستاسو نه ساتو چې تاسو مخکې هم داسې کاروایانې وکړئ انشاءالله د خیره سره.
قدرمنو څنګه چې موږ تاسو ته ووایو هغه بایم دا دی موجود دی په حوالات کې بند دی د هغه سره هم خبرې اترې کوو چې د غلا دی ولې کوي او د څه وجې نه کوي بایم پهله خو زما نوم جی عبدالبصیر دی خلوزو اوسېدونکی یم او د 2014 نه جی زما کرکټر دې غټ په دې غټ خراب شوی دی جی د دې نه مخکې ما میډیسن خرڅوله پریکټس په مې کولو جی د خلکو خدمت په مې کولو وس هم کوم جی چاته کې نوله پاس کولی چاته کې ډیټر لګولې چاته یوټیوب لګولې جی دا جی زما والده صاحب 2014 کې هغه پات شول جی جمعه د هغې د وجې نه بیا ځان ته نشې انجکشنې به لګولې د غلا چې د کړي د نو څه فیل کې څه محسوس کې سر جی بس غلطي در شوي درنه دا د دغه واجد په تور باندې او د هغه په وازغر په تور باندې هغوی زه دغه لایف کیر میډیکل هسپتال ته راوغوښتلم ما ته یې ووایي راشئ طالب موږ جاب در وکړئ نوم زر به کار کوي هغه رالو ما د نشو د ستنې ما پرېښې وې جي خو هغوی ما له دوباره دا نشې ما ته دغه کړو ما ته به انجکشنې لګولې څوک خو په زور باندې چاته ستنې نشي لګولی چې یو سړی هغه دغه خبره وایي د پښتو هغه متل دی وایي پیشو ته وایي د وازګې عامل ور ته وسو ته مه وایه مخکې خو ما کړي وې جي بیا ترې زه اوښتی وم دوه نیم کال هم پکې دغه کړی و جي سر نه پکې خپل کار باندې شرمنده یم او آینده لپاره به زه داسې څه نه کوم جي او که ما داسې وکړو جي جو پلار دې شته ما مور پلار وباد شوي دي جي خو به دي که نه خاندان ورونه مې دي خو زما په 2009 کې جي زما شناختی کارت بلاک شوی څونه بده خبره ده چې ګوره تو په غلا کې نیولې شوې هغه غلا کم څیزونه چې دي ستا سره ریکور شوي دي نو ډېره د افسوس خبره ده لکه کم سې کم لکه د دې کار نه خو یاره تو ښه ځوان جانه لکې ښه مزدار ځان له مزدوري ولې نه کوې ځان له محنت ولې نه کوې په معمولي څیز باندې تاسو ګوره څونه خلکو له دې سر دې در جوړ کو هر سړی په منډه هر سړی په سخته باندې نو کم سې کم د دې کار نه خو توبه طایف شه که نه عوامو ته ولس ته به څه میسیج ورکوي چې آینده به زه بیا دا کار کوم او که نه به جی زما خو عوام ته دا دغه دی چې زه به زما خو توبه ده جي زه خو نن نه بس که چا په وطنیزم په لار کې لوېدلی زه به یې نه راچوتم جي داسې سړی د خپله شرمندګي ویني او ما جي چې غلا کړي ده ما په لاس باندې نه ده راغلی جي که ما د روپۍ غلا کړي ده ما نه پسې 10 روپۍ نور لګېدلي دي جي اوس دغه دی راغلی یم او وروڼو مې راته هم څوک تپوس مې نه کوي جي واړه بچي مې دي ماشومان دا څه زندګي شوه که نه چې ګوره ستا وروڼه خویندې ستا مور او پلار ستا تپوس نه کوي جي او آینده لپاره مې جي توبه ده جي بیا به داسې کارونه کوم جي مننه جي زه الله دې د باندې خپل رحم وکړي قدرمنو څنګه چې تاسو ته مونږ ووې تاسو د متعلقه تاڼې انچارج خبرې هم واورېدې یقینا دا دو چې کومه کاروایي کړې دا د ستاینې وړ ده او مونږ پرې فخر کوو په خپل لیوز اهلکارو باندې چې امید دې ساتو چې دو به هم دغه شان کاروایانې کوي انشاءالله او زمونږ په امیدونو باندې به پوره ځي او بله دا خبره زه کوم مونږ چې هر پروګرام کوو نو مونږ د دې دپاره کوو چې زمونږ د پروګرام بل سړی ته عبرت واخلي بل سړی ته سبق آموز شي او د دې غلطو کارونو نه رامنې شي نو خپل کوربه امیر عباس تاسو نه اجازت غواړي د الله په امان